د نظم عنوان دی جمهوریت او امارت او نظم څه داسې دی چې موږ په بانو باندې یو بل ووژل خلکو چکچکې کړې چې واخه شو موږ په بانو باندې یو بل ووژل خلکو چکچکې کړې چې واخه شو ته یې دښمن کړلې زما لپاره زه یې کافر کړمه دا ستا لپاره ما دا غوښتل چې ورور مې ونه وژنم خو زه له خپلې وظیفې مجبور زه یې عسکر کړم ما اتل یادوي ته یې طالب کړې تا دښمن یادوي تا په بمونو ټوپکونو باندې زه وجلم ما په ټانګونو بمباریو باندې ته وجلې مونږ که برباد شو نو د خپله ځانه ما به په تا پسې ټوپک ګرځوو تا به په ما پسې ټوپک ګرځوو تا هم اختر په یو سنګر کې تیر که ما هم اختر په یو سنګر کې تیر که دواړه غمجن وو د یوې لارې وو تا به وژلم تا جهاد کولو ما به وجلې ما دفاع کوله څومره ښایسته مسلمانانو دواړه تا به چې ډز کوو په ما د الله اکبر ویلې ما به چې ډز کوو په تا مې الله اکبر ویلې تا به جومات تا به مکتب رانوو ما به جومات ما به مکتب جوړوو ما به دا خپل ولس رڼا ته کښېنو تا به خطا کړې د برقونو پایې ما به د تګ لپاره لار جوړه کړه تا به سړک او پلچکونه وران کړه ما به په دې مټو وطن جوړوو تا د پردو پخلو وطن رانوو ما به په دې مټو وطن جوړوو تا د پردو پخلو وطن ورانوو تا د بل چا په خوله جهاد کولو تا به مسجد ته هم بمونه راوړل د الله کور کې د بریدونه کول تا به ټوټې ټوټې قرآن والوزو ما به ټوټې ټوټې قرآن راټولو ما په سلګو سلګو ژړلې یاره تا به زما په حال خاندلې یاره تا به زما په غم چکچکې وکړې ما به دا ستا په غم چکچکې وکړې دواړو ځانونه کړه برباد لالیه خلکو ځانونه کړه آباد لالیه نړۍ خوشحاله وه په مونږ باندې زمونږ جنګ ته به یې شپېلي وهله مونږ په جوش سره لګیا وو جنګ کې یو وخت خبر شو چې مونږ څومره تاوانونه کړي یو وخت خبر شو چې مونږ څومره نقصانونه کړي یو وخت خبر شو چې مونږ څومره تاوانونه کړي یو وخت خبر شو چې مونږ څومره نقصانونه کړي تا د چوکۍ دپاره څه کول ما درته ګل وطن در پرېښوده شنه ته راغلې بیا په چوکۍ کېناستلې زمونږ ترمنځه دا روانه لوبه په دغه ځای کې پای ته ورسېده تا ویلې ما ویلې ما ګټلې دا سرخوړلې لوبه چا ګټلې دا خو نه تا او نه خو ما ګټلې دې ګاونډیو او اسیا ګټلې دا که ګټلې امریکا ګټلې زمونږ په جنګ باندې هر چا ګټلې تا ویلې ما ویلې ما ګټلې دا سرخوړلې لوبه چا ګټلې دا خو نه تا او نه خو ما ګټلې دې ګاونډیو او اسیا ګټلې دا که ګټلې امریکا ګټلې زمونږ په جنګ باندې هر چا ګټلې دا که ګټلې امریکا ګټلې زمونږ په جنګ باندې هر چا ګټلې درمانه نور به په خوله لاس کېدمه رښتیا په دې دور کې ښه نه لګي هسې نه خلکو باندې بد ولګي هسې نه خلکو باندې بد ولګي ځان مو خفه سرې ګریوان که خړ مو د خاورو سره ځان که دښمن مو لوی لکه اسمان که ښایسته وطن و مونږ وران که هېواد غم د لیونی سپېلنی کړه